الماء المستعمل د استعمال شده اوبو څه حکم دی؟ یعنی مطلب یو سړی اودس وکړ، اودس والا کومې اوبه اندامونو به استعمال شولې، دغه یو ځای کې جمع شولې، لکه ډېر خلک اودسونه وکړي یو کنده کې جمع شولې، یا یو لوښي تاش وغیره هغه شوې جمع شوې، آیا دا دوباره استعمالیږي او که نه استعمالیږي؟ دا پاکې دي په خپله باندې، او دویم دا چې پاکوونکي دي او که نه دي. نو مای مستعمل یعنی کومې اوبه چې یو ځل استعمال شي د هغه حکم دا دی چې په خپله باندې هغه پاکې دي. مطلب تا مخ وینځل، مخ ته اوبه واچولې، مخ نه اوبه لاړلې، کپړو ته ولګېدلې، نو دا اوبه څه شی دي؟ پاکې دي. خو دا یو لوښي کې یا مطلب څه شي تاش کې جمع شولې، یا تا کې جمع کړې او هغه نه پاس دې بیا استعمالې، دا بیا دوباره نه استعمالېږي، بیا پاکوونکي نه دي. یعنی دوباره دپاره بیا دې سره اودس کول یا د کپړې وغیره چې شي ورسې وینځل چې المزي شي، صفا شي، نو دوباره بیا دغه پاکوونکي نه دي. په خپله باندې پاکې دي خو بیا پاکوونکي نه دي. او دویم دا چې د اوبو نه علاوه نور کوم مایع شیان دي اوبه په شانتې، لکه تیل، پټرول، ډیزل وغیره، آیا دوی سره نجاست او د پلیتي دا لرې کېږي او که نه لرې کېږي؟ نو نور مذاهب ورکې شته دي، امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې موږ د چا په مذهب باندې یو، هغه یې چې یاره دې سره کوم هغه نجاست چې هغه حسیه وي هغه ورسره لرې کېږي، او دې علاوه نور کوم نجاست وغیره وي هغه ورسره نه لرې کېږي.